نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. محترم و عزتمندو، نن ویډیو چې کومه دا په باره د یو بهترینه وظیفه کې ده چې انتهایی اسانه وظیفه ده او د دې وظیفې د خاطره الله جل جلاله د انسان مشکلات حل کوي. دنیاوی مشکلات د انسان په دې سره الله جل جلاله حل کوي. وظیفه ډېره زیاته اسانه وظیفه ده. دا تقریبا چې په 2-3 منټ کې دغه ټوله وظیفه سر ته رسیږي او ډېر کارونه په الله جل جلاله د انسان هغه پوره کوي. چې کله انسان دغه وظیفه کوي نو دغه انسان با په دنیا کې جیب نه خالی کیږي، یعنی دا به خرچه کیږي نه، د سره به هر وخت خرچه برابرې نه، د کور ساز او سامان به خدای پاک جل جلاله دی وظیفې د خاطره پوره کوي او په دې باندې تجربه شوې ده، په دې باندې یقیني تور باندې تجربه شوې ده. هغه وظیفه کومه ده؟ هغه وظیفه د خدای پاک جل جلاله د صفتی نامونه یو نامه ده چې هغه نامه الله الصمد ده. الله الصمد وظیفه ده. دا چې کله انسان 1,00,000 کرت وای 1,00,000 کرت دغه وظیفه وای نو دغه انسان تبع الله جل جلاله د دنیا راحت ورکی، یعنی دغه انسان باندې الله جل جلاله د دنیا راحت او خوشحالي راولي او د دنیا سکون به باندې راولي، د دنیا مشکلات به حل کی، یعنی د مال دولت او خوشحالي به په دغه انسان باندې راشي. او بیا کوم انسان چې دا وظیفه د ماخام مانځنه پس 101 بار یو پیری یو کرته دغه وظیفه وکي نو دغه انسان جیب به همیشه د پاره خالی نشي، یعنی الله جل جلاله به دغه انسان ته همیشه د پاره رزق ورکی او فراخ رزق ورکی. ان شاء الله العزیز آسان وظیفه دا ټول ملګری د یو بل سره شیر کوي، وی ګورئ او کتونکو سره شیر کوي چې هغه هم د دې نه څه فائدہ واخلي. الله جل جلاله دې په عمل کولو توفیق را نصیب کی. وما علینا الا البلاغ المبین.